ګرانو کتونکو دا مهال زما سره نوموړي تزیانګار سید شاه رضا شاه باچا موجود دی. د هغوی مخې ته به دغه پوښتنې ږدو او په هغې باندې به هغوی جواب راکوي. لومړنۍ دغه پوښتنه ده چې افغانستان طالبان یعنې هغه حکومت وایي چې موږ به په پاکستان باندې تجارت بند کړو او چې تجارت پې بند کړو نو دوی به د لوږې مړه شي. نو آیا دا ممکنه ده؟ په دې باندې شاه صاحب نه پوښتنه کوو. شاه صاحب دې سوال ته څنګه ګورئ؟ نو خیر د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تجارت دی دا خو رسلګونو کالونه شروع دی او پاکستان چې کله جوړ نو د افغانستان او د منځنۍ اسیا او د هندوستان ترمنځ به تجارت کېده. دا یو قدرتي تجارتي لاره ده او افغانستان خو تجارت بند کړی دی او باقاعده اعلان هم کړی دی چې موږ پاکستان سره باقاعده تجارت نه کوو. نور پاکستان هم ویلي چې موږ ورسره تجارت نه کوو. خو ما همیشه دا خبره کړې ده چې په دې کې د هغه ملکونو زیات تاوان دی چې کوم ملکونه خپل سمندر نه لري. نو افغانستان خپل سمندر نه لري او هغه که بیا د ایران د لارې راتاویږي نو به ورته ډېره ګرانه پروزي. لکه که صرف د یو ټرک حساب وکړې نو چې د کراچۍ نه کله کابل پورې یو ټرک رسي او په هغې باندې تاوان راځي نو تقریبا 10 لک روپۍ پې راځي. یا د چمن د لارې که کندهار ته ځي د ګوادر نه نو 10 لک روپۍ تاوان پې راځي. حکومت دغه ټرک د چابهار نه بیا کندهار او کابل ته راځي نو په هغې باندې بیا 1 کروڑ روپۍ تاوان راځي او سامان به هم پکې هغومره نه. نو دا یو وړوکی شان مثال ما درکړ. خو مسله دا ده چې په افغانستان کې نن سبا د افغانستان د خلکو د خوښې حکومت نشته. هلته خو یو حکومت د ټوپک په زور باندې راغلی دی او د هغوی خپله خوښه ده چې څه کوي هغه کوي. هغوی د دې خبرو نه دی خبر چې د افغانستان خلک نن سبا رسونه زیاتو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي او په افغانستان کې ډېر زیات خلک تنګ دي. خو لکه څنګه چې د افغانستان یو کلچر پاتې شوی دی چې د چې حکومت یې د هغه خبره به چلیږي نو بس د هغوی خبره چلیږي. دا کومه خبره شاه صاحب لکه چې موږ په ده باندې هر څه بند کړو نو دوی به د لوږې مړه شي؟ دا خو خیر جذباتي خبرې دي. لکه څنګه چې په پاکستان کې خلک سیاسي تقریرونه کوي دغه شان ظاهره خبره ده چې افغان طالبان به یو سیاسي خبره خو کوي او بیانیه به ځان له جوړوي. خو لکه پاکستان سره خپل سمندر هم شته، پاکستان سره ایران هم شته او پاکستان ټولې دنیا سره تجارت کولی شي. او افغانستان سره خپل سمندر نشته. لکه افغانستان به په موږ باندې څه بند کړي؟ داسې څه شی دی چې هغه په ایران کې نشته، هغه په نوره دنیا کې نشته، هغه په افغانستان کې دی او په موږ به بند کړي؟ که یو څو شیزونه په موږ بند کړه نو کېدای شي پاکستان ورسره ډېر زیات بهتر شي. که آیس یې بند کړه، که سمګلینګ یې بند کړه، که د دهشتګرد رالیږل یې بند کړل نو دغه په موږ باندې بندولی شي او دې کې د پاکستان فایده ده. بل خوا شاه صاحب د دهشتګردو سرپرستي کوي او بل خواته دا خبره کوي چې موږ ورسره تجارت چې کوم دی نو قایمول غواړو. نو لکه دا څه دوغلاپن نه وي؟ نو ما خو تاسو ته وایي چې ګوره تجارت خو د افغان طالبانو ضرورت او کار نه دی که نه. تاجران خو په هر یو ملک خپل تاجران دي. د پاکستان تاجران هم دا غواړي چې موږ د افغانستان سره تجارت وکړو. د افغانستان تاجران هم دا غواړي چې موږ د پاکستان سره تجارت وکړو. دې سره د ډېرو خلکو رزق تړلی دی، د مزدورانو رزق ورسره تړلی دی، د ډرایورانو رزق ورسره تړلی دی، د ټولو ډېرو خلکو رزق ورسره تړلی دی. اوس کله که افغان طالبان صرف د دې دپاره چې هغوی وایي چې یاره موږ هندوستان نشو خفه کولی یا موږ چې زموږ کوم نظریاتي ملګري د پاکستان نه یا د نورې دنیا نه راغلي د ټوپکمارې ډلې هغوی موږ نشو خفه کولی او د هغې قیمت هر قیمت موږ د هغې ادا کولو ته تیار یو. نو دا خو د هغوی خپله پالیسي ده، په دې باندې خو مو تاسو نشو ویلی. خو نقصان به افغانستان ته رسي، نقصان به د افغانستان 7 کروڑو خلکو ته رسي. ځکه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې هغه د ملګرو ملتونو په شمول د دنیا یو ملک هم په رسمیت نه پیژني او په دې وجه نه پیژني چې د خپلو پالیسو د وجه نه پیژني. نو پاکستان سره خو ډېرې لارې شته، د ایران لاره ورسره شته، د چین لاره ورسره شته، د سمندر لاره ورسره شته. نو که په مشکل کې راځي خو افغانستان به راځي، پاکستان خو نشي راتلی په مشکل کې. بل شاه صاحب لکه موږ چې افغانستان سره تجارت کوو نو زموږ چې کوم روټ نو موږ ولې بالکل پرې ورکړو. اوس چې ایران سره هغوی تجارت کوي نو په لوی مقدار کې کسټم ډیوټۍ پې ولګولې. نو آیا آینده وخت کې خو دوی سره موږ روزګار کوو نو موږ هم پې دا ډیوټۍ کسټم ډیوټۍ لګول پکار دي که نه؟ ګوره لږ په تاریخ ځان پیول پکار دی. په 2021 میلادي کال کې د بارسلونا په ښار کې یو کنونشن شوی او بیا په 1981 کې یو کنونشن شوی په نړیواله کچه باندې. په هغې کې دا ویلي چې کوم ملکونه خپل سمندر نه لري نو ګاونډي ملکونه به هغوی له دا حق ورکوي چې هغوی د سمندر د لارې تجارت وکړي او ټیکس به هم ترې نه لي.
بیا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په خپل دوه معاهدې شوې دي، یو په 1965 کې شوې ده، یو په 2010 کې شوې ده، چې پاکستان به افغانستان لاره ورکوي چې د پاکستان سمندر دوی استعمال کی او دې ته ټرانزټ ټریډ وایي او بغیر د څه ټیکسونو نه خپل مال دوی افغانستان ته ورسوي. نو پاکستان خو دغه معاهدې پابند دی او اوس هم پاکستان په کار دی چې دغه معاهدې پابند پاتې شي. خو پاکستان بیا دا وایي چې په دوحه کې کوم مذاکرات افغان طالبانو کړي چې موږ به په افغانستان کې ټوپکمارو ډلو له ځای نه ورکوو او د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد نه استعمالیږي. نو چې افغان طالبان د دوحې د معاهدې خیال نه ساتي نو موږ بیا د بارسلونا د معاهدې خیال نه ساتو. نو ګوره ښه خو په دې کې ده که د پاکستان چارواکي دی او که د افغانستان چارواکي دی، اوس په افغانستان کې به یو حکومت زه به یې نه منم ته به یې نه منې، خو د هغوی خپل یو خودمختیاره ملک دی او د هغوی خپل حکومت دی، نه پې ته اعتراض کولی شي نه پې زه اعتراض کولی شم. دغه شان د پاکستان خپل حکومت دی، دا د پاکستان د 40 کروڑ عوامو سوچ پکار دی او د افغانستان د 2 کروڑ عوامو سوچ پکار دی. فیصلې داسې پکار دی چې په هغې کې د خلکو خیري، که په هغې کې د خلکو خیر نه نو حکمرانانو له بیا اسې ضد نه دی پکار، که هغه افغان طالبان دی او که هغه د پاکستان حکومت دی. شاه صاحب اخیرنۍ دغه یو پوښتنه کومه چې پاکستان د افغانستان سره کوم غیر قانوني تجارت روکاوي نو د دې وی سالانه 50 ارب چې کم دین وی دی بچکول شي، نو آیا پاکستان دغه مکمل قرضې چې کم دین وی یو تهایی ده کنه نو دا روکاول پکار دی افغانستان سره دغه تجارت؟ ګوره جی ما تاسو ته وایي چې موږ د نړیوالو معاهدو خیال که افغان طالبانو مو ساته او پاکستان مو ساته نو پاکستان سره بیا صرف یو لاره پاتې کیږي چې د افغانستان نه د سمګلینګ لاره ونیسي. لاره خو به وله ورکوي د نړیوالو معاهدو تر مخې. بیا پاکستان به دا کوشش کوي چې کومه د ټرانزټ ټریډ په ذریعه باندې کوم مال افغانستان ته ځي او هغه بغیر ټیکس واپس پاکستان ته راځي. نو تاسو به ګوره چې په کارخانو کې یا په خوانې زم شوي ضلعو کې به یو شی په 10 روپۍ کېده او په پېښور او په پنډۍ کې په 100 روپۍ کېده. نو مطلب یې دا و چې دغلته په دوی ټیکس نو ورکړی، د پاکستان خزانې ته 1 روپۍ هم نه راتله. نو په پاکستان کې که به تا یو شی جوړو نو هغه به تا ته د سره د ټیکس ډېر ګران پرېوته، هغه به خلکو نه غشته، خلک به کارخانو ته راتلله یا به خلک جمرود او باړې ته راتله، هلته به یې کابلي شیزونه غشتله. ځکه چې افغانستان والا تل دا کار کړی دی چې د کراچۍ د بندر نه چې دوی کوم سامان وړی دی افغانستان ته نو هغه واپس بیا د بارډرو په ذریعه باندې پاکستان ته راسمګل کړی دی. نو په هغې باندې خو چا ټیکس نه دی ورکړی، نو هغه به ارزان میلاوېده او ښه به مو. نو د پاکستان مقامي صنعت ته پکې ډېر لوی نقصان رسېدلی دی. 50 ارب ډالره خو ډېره کمه خبره ده، تر اوسه پورې 950 ارب ډالره نقصان د پاکستان معیشت ته رسېدلی دی د ټرانزټ ټریډ په ذریعه باندې نه. د ټرانزټ ټریډ نه پس بیا کوم د افغانستان نه دوباره کوم سمګلینګ کیږي او هغه شیزونه پاکستان ته راځي، دې پاکستان له دونه تاوان ورکړی. صرف یو مثال به درله درکړم چې په افغانستان کې توره چای زما په خیال کېدی شي 1% خلک هم نسکي، خو تقریبا چې په دې 13 کال کې افغانستان د 2 ارب ډالرو توره چای درآمد کړې ده د سمندر د لارې افغانستان ته او هغه بیا په سرحد باندې راوړېدلې ده پاکستان ته. نو اوس چې کوم یو سړي د پاکستان تاجر دی او هغه ټول ټیکسونه ورکړي دي او چای د کینیا نه یا د بل ځای نه راوړې ده او هغه په 200 روپۍ چې خرڅوي نو هم پکې هغه ته تاوان دی. او د افغانستان نه که یو چای په 100 روپۍ باندې راوړېدلې ده نو چې هغه په 120 هم خرڅوي نو د هغه پکې ګټه ده. نو د پاکستان مقامي تجارت په څنګه په دې کې وده وکړي؟ ظاهره خبره تاوان به پکې کوي. نو ټرانزټ ټریډ چې کوم دی دا به علي بحال کیږي چې لکه دواړه ملکونه یو بل سره خپل تعلقات سم کی، د یو بل جایز تحفظات چې کوم دی هغې ته جواب ووایي، کینی یو بل سره د خبرې اترې وکړي او خبرې اترې د غرضي خبرې اترې وکړي، یو بل د نه دوکه کوي ځکه چې دا 21مه پیړۍ ده، په دې کې څوک یو بل دوکه کولی نه شي. غرضي خبره د یو بل سره وکړي او د پاکستان تحفظات هم ختم شي، د هغوی که څه تحفظات دي هغه هم ختم شي چې د دواړو ملکونو دا خلک ساه والي. واسه شاه صاحب لکه دوی دی وخت انډیا سره ښه کولو ملګرتیا کوي، موږ سره مل دښمني کوي، دغه طالبانو او دهشتګردو فتنة الخوارج سرپرستی کوي، نو یو په دغه باندې راسه لګي خبرې کوي، بل د انډیا د ایر شو دا کې چې کوم د جهاز را پرېوته. ګوره هندوستان خو چې د مۍ په میاشت کې کوم شکست د پاکستان نه خوړلی دی نو هغه په هر قیمت باندې غواړي چې د پاکستان نه په څه طریقه باندې بدل واخلي.
اوس د هغوی دپاره دا پته م هغوی ته ولګېده چې میداني جنګ خو موږ پاکستان سره نشو کولی، ځکه ورته پته ولګېده چې میداني جنګ موږ ته ډېر ګران پروزي. نو ظاهره خبره ده چې یو دشمن ملک نه خو دا توقع نشي کولی چې هغه تا کره ګلونه راولېږي. هغه اوس د افغانستان په لار راتاو شوی دی. بیا په افغانستان کې چې کوم خلک دي ټوپکمارې ډلې دي هغه د پاکستان سره مشکل لري، نو هغوی هغه سپورټ کوي، وسلې موله ورکوي، تربیت هم موله ورکوي او په پاکستان یې راچولیم دي. زه اکثر دا خبره کوم چې لکه د پاکستان اسټابلیشمنټ دا وایي چې اپریشن سندور ختم شوی دی د هندوستان د اړخه. زه ورته یم اپریشن سندور شروع دی خو شکل یې بدل شوی دی. اوس ته له هغوی د افغانستان د لارې راتاو شوي دي. اول به ستا په ملک الغو تلغو جوړوي، ستا په ملک به ټوپکمار فعال کوي، بیا د هغوی سیاسي عناصر به فعال کوي، ستا په ملک یو باچاګردي جوړوي، د پاکستان د فوج او د پاکستان د عوامو په منځ کې به درز او نفرت را پیدا کوي. او چې کله دا ټول مقصدونه هغوی پوره کړي نو د هغوی دپاره بیا پاکستان د دننه نه چې دونه کمزوري شي لکه د وینو په شان وخوړی شي، نو بیا د هندوستان یو ګزار هم کافي دی د پاکستان دپاره. نو دا ټولې خبرې دي چې په کار دي چې د پاکستان کوم غټ غټ مازغه دي او سترګور خلک دي، نو په کار چې په دې باندې سوچ وکړي. ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د سید شاه رضا شاه باچا نوموړي تجزیه نګار چې زموږ سره ډېرې مهمې خبرې وکړې. انشاءالله بل پروګرام کې راځو.